د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بخارو دی ککړې پزه د هغه چا بخارو دی ککړې پزه د هغه چا درې واره د الفاظ فرمایل صحابه کرام عرض وکړي اے د الله رسوله څوک دی هغه کس چې د چا په باره کې تاسو به دعا کوئ تاسو شریک کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل هغه څوک چې د چا مور او پلار دواړه ژوندي وي یا د هغه نه یو ژوندی وي او حال دا چې د بوډاتوب والي و حالت ته رسېدلی وي او جنت ته داخل نشي یعنی د دوی خدمت ونه کړي او جنت ورله لازم نشي ځکه د مور او پلار په خدمت سره انسان ته جنت ملاویږي د الله تعالی رضا ملاویږي یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل اے ابوذر ولاړ شه چې ولاړ شو د غریبانو زیارت وکړو حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنہ عرض کوي اے د الله رسوله د غریبانو نه څوک مراد دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې غریبان هغه څوک دي چې زیارت نه کوي د هغه هیڅوک حضرت ابوذر رضی الله عنه فرمایل چې د غریبانو خو به مړي مراد نه وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې د غریبانو نه مړي مراد دي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ادرا بقیت غرقه ته ورسېدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر سره ودرېدی او په ژړا سولو او ډیر زیات یې وژړل حضرت ابوذر عزت فرمایل چې د الله رسوله ستا د ژړا سبب څه دی ای د الله رسوله ته پر څه باندې ژاړې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په جواب کې ورته فرمایل چې په دغه قبر کې زما یو امتی دی هغه ته سزا ملاویږي په دغه وخت حضرت جبرائیل علیه السلام راغی او و فرمایل چې په تحقیق سره وجړل د اسمانونو فرشتو ستا په ژړا باندې ای د الله رسوله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جبرائیل ژړا د خاوند د قبر په شان ژړا د ځوانانو ده او فریاد د غریبانو د فریاد په شان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جبرائیل امین دا کس څوک دی حضرت جبرائیل علیه السلام ورته فرمایل دا د انصارو نه یو سړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې په څه سبب سره گرفتار شوی دی دغه سړی په دغه عذاب باندې یعنی څه ګناه ده کوله حضرت جبرائیل علیه السلام ورته فرمایل چې ما ته خو هیڅ خبر نشته نستا د امت د ګناه په باره کې چې د څه ګناه کول لیکن ته د الله تعالی تخواس وکړه الله تعالی به راژوندی کې هغه مړی او بیا به ستا سره خبرې وکړي په هغه کار به دې خبر کې کم چې د کاوي رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پورته کوي دعا کوي په دغه وخت کې د یو ځوان اواز رالی دغه قبر نه او دا به ویل چې یا رسول الله الامان الامان یعنی ما ته امان راکړه یا رسول الله ځکه چې زما د یو طرف سه هم وردی د بل طرف سه مې هم وردی د مخ د طرفه مې هم وردی د شا د طرفه مې هم وردی په سبب د ضرر رسولو و مورته خپلې مور ته مې ضرر رسولی دی یعنی ما نه خپله مور ضرر رسولی دی خپله مور زما نه خفه ده کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا خبرې واورېدې نو حضرت ابوذر رضی الله عنه ته وفرمیل چې ورشه په دې ښار کې اواز وکړه چې په دې قبر کې دغه مړی د چا دی نو کله چې حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه اواز وکړي ډیر انسانان را جمع شولو خو د دغه مړي خاوند پیدا نه شولو د دغه قبر والا قریبان څوک پیدا نه شولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک فرمایل که چیرې د دغه مړي د دغه هلک مور مړه شوې وله او پات شوې وله نو دی به تر قیامت ورځې پورې په دغه عذاب باندې مبتلا وي په دغه عذاب باندې به اخته وي او دغه سزا به درته میلاویږي لږ ګړی چې ګوري ناڅاپه یو بوډۍ راله چې ډېره کمزورې شوې ده یارې پر یوه قبر باندې تکیه ولګوي بیا پر بل قبر باندې تکیه ولګوي تر دې چې دغه خپل بچي ته راورسېدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پوښتنه جن کوي چې په دا قبر کې دا مړی ستا څه کیږي دغه زنانه ورته وایي ای د الله رسوله دا زما زوی دی زما د سترګو یخوالی دی او زما د زړه میوه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل
فرمایل ای ته دغه زوی نه راځي؟ دغه زنانه ویل چې نه زه د دې زوی نه یم راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته فرمایي ولې ته د دې زوی نه نه راځي؟ نو دې ښځې په جواب کې ورته وویله ای د الله رسوله یو ورځ د نشه کړی ول، د نشې په حالت کې ولو زما کوټې ته راننوتی، زه په لمانځه باندې ولاړه ولم او زه یې ووهلم، پر ما باندې ګزار وکړي چې زما لاس یې رامات کړي. په دغه ټینګ کې ما دغه ښرا ورته وکړه چې ای بچیه الله دې ستا نه راضي نه شي، الله دې درنه ناراضه وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وفرمیل چې رحم وکړي چا چې رحم ونه کوي الله به پر هغه باندې رحم ونه کړي. زنانه وویله چې نه غواړي زړه زما چې پر ده باندې رحم وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دې زنانه ته وفرمیل چې خپل غوږ په دې قبر باندې کښېږده چې ستا زوی څه فریاد کوي. کله چې د هغه زنانه خپل غوږ په قبر باندې کښېښوي او اواز یې واورېدی چې ای زما پلاره، ای زما مورې، تاسې رحم وکړئ په ما باندې په حالت د غریبۍ زما کې، که چیرې تاسو رحم ونه کړئ په ما باندې نو زه به تر قیامته پورې په اور کې سوځېږم. نو هر کله چې مور دغه اواز واورېدی د بچي، نو دې زنانه دغه خپل د بچي اواز ورغوږو سلو. د الله رسول ته یې وفرمیل چې د الله رسوله زه جن راضي یم دغه زما د زوی نه. کله چې دغه خبره دې وکړه الله تعالی هغه عذاب یم پورته کوي. زما مسلمانانو ورونو تاسې سوچ وکړئ چې د مور حق څومره زیات دی چې زوی یې وفات شوی دی او مور ترې ناراضه ده، مور جن خفه ده، په قبر کې عذاب ورکول کیږي. کله چې مور راضي سوله او مور یې راضي سوله او خفګان یې ختم سلو، پر خپل بچي باندې ورحمېدل. الله تعالی ګناه چې په سبب د مور سره رضا صادره سوې وله چې مور معافي ورته وکړه، الله تعالی عذاب جن پورته کوي او روح یې و جنت ته